الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پرون ما تاسو د امام مهدي علیه الرضوان دا متعلق خبره کړې. امام مهدي د کوم ټیم کې راځي؟ دا داسې وخت دی چې په ځمکه کې به قتل او قتال دا ډېر زیات وي. څومره زیات به وي؟ هر ځای کې به خلک دا خبرې کوي چې دا مونږ کمې زمانې ته پاتې شو. ستاسو خیالي خلک په خوله باندې راولي که نه چې مونږ کمې زمانې ته پاتې شو. دا حدیث کې راغلی دي چې خلک به دا الفاظ ادا کوي چې دا مونږ کمې زمانې ته پاتې شو، مونږ کمې زمانې ته پاتې شو. ما تاسو ته ویلي چې یو ډله به راپاسي، هغې ته صوفیاني ډله ویلې کېږي. دغه صوفیاني ډله دی چې راپاسي، دی براشي شام طرف ته، شام دغه علاقې، مصر علاقه، عراق علاقې، په دې باندې به چې نو فتوحات حاصل کړي. په دې ځای کې به ډېر زیات قتل عام وکړي. سادات چې څومره خلک دي، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان والا چې څومره خلک دي، دا ټول به قتل کړي، دا ټول به ختم کړي. دی به داسې یو قتل عام کوي چې هغې نه لوی قتل عام به په هغه ټیم کې بل چا نه کړی. دی به دغه قتل عام به شروع کړی وي، دته به په دې ټیم کې یو خبر راورسي چې یاره یو کس دی او هغه وایي زه امام مهدي ما د هغه ظهور شوی دی. نو دی به یو فوج راولېږي چې لاړ شي دی کوم ځای کې هم تاسو وکته، دی هم ختم کوي، د ده ملګري هم ختم کوي. دا فوج به روان شي، دا به روان شي. مکه او مدینه منځ کې یو ځای دی بیداع ورته ویل کېږي، دا اوس هم شته دا ځای. دغه بیداع ځای ته به دغه فوج راورسي، یکدم به د الله رب العزت د طرف نه په دې باندې یو عذاب راشي، ځمکه به دا ټول فوج ځان ته راکاږي، ختم به شي دا فوج. خو په دې کې به حدیث کې راځي چې 2 کسان هغه به بچ شي. یو کس به واپس لاړ شي سفیاني ته، هغه ته به ووایي چې یاره فوج د لاړه غرق شو، او بل کس به راشي امام مهدي ته به ووایي چې دغه رنګې واقع وشو. سفیاني چې کله دا خبره واوري نو هغه به ویریږي، او هغه به د هغه شام د علاقو نه به زر زر راشي، سفر به وکړي او راورسي مکې مکرمې ته. چې مکې مکرمې ته راورسي، امام مهدي د هغه په لاس باندې به بیعت وکړي، توبه به وباسي، او بیا به د ده په لښکر کې شامل شي. خو دی چې کله هلته کېوي نو دی به سم وي. دی چې کله واپس خپلې علاقې ته لاړ شي نو خلک به ورته غیرت راوچت کړي چې ته خو دومره طاقتور سړی وې، ته داسې وې داسې وې، او ته لاړې صرف د هغه په لاس باندې دې بیعت وکړو چې یو لږ غونډه کې فوج دی ورسره. به دی چې دا خبرې واوري دی به بیا مرتد شي. چې مرتد شي دی به هغه ځای کې بیا قتل او قتال شروع کړي. امام مهدي ته به په مکه کې پته ولګي، امام مهدي صاحب به ځان سره خپل فوج کې او ور بشي، د ده دغه ټول فوج دا به ختم کړي. او په دې ټیم کې بعد دی چې دی یو ځای کې پټ وي، دی به راونیسي، او روایاتو کې راځي د یو غټه ګټه به وي، یو غټ کاڼی وي، د هغې د پاسه به وخېږي، څنګه چې خلک ګډوې چیرې حلالې دغه رنګې دی به هم حلال کې ختم کړي. امام مهدي صاحب به دی هم ختم کړي، حلال به کړي. اوس یو بله خبره ده، رومیان به راپاسي په دې ټیم کې. چې رومیان راپاسي، هغوی به چې دی نو هغوی به قسطنطنیه، تاسو نوم اورېدلی، استنبول چې کوم دی، په دې علاقه باندې به رومیان راشي او ټول مسلمانان هغه به قتل کړي، دغه علاقه به دوباره فتح کړي. چې دی په دې باندې غالب شي په دې علاقه باندې، نو روایاتو کې راځي چې دې سره به خپل فوج وي، تقریبا 6 لکه فوج به دې رومیانو سره خپل موجود وي.
او دغه رومیان دی به دا اراده لري چې موږ مخکې هم لاړ شو، نور هم چې د ځمکې هغه فتح کړو، نور هم مخکې لاړ شو علاقې فتح کړو. امام مهدي صاحب ته پته ولګي، امام مهدي صاحب ته چې پته ولګي هغه به راشي دې سره مقابله وکړي. امام مهدي صاحب په دې ټیم کې دلته چې راشي رومیان دی کې به څو خلک لاړ شي او به تختی او څه به دلته امام مهدي صاحب قتل کړي، ختم به کړي. په دې باندې به امام مهدي صاحب د هغه فتح حاصل شي په دې علاقه باندې. خو یو بل خبره هم ده، هغه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو نښه ښیلې ده د امام مهدي صاحب، وی دریای فرات تاسو به نوم اورېدلی، دریای فرات، دریای فرات دا به خشک شي، دې کې به اوبه وچې شي. او اوس هم په دریای فرات کې چې اوبه کمیږي نو دا خلک ورته نور نهرونه را دغه کوي چې دې کې دا اوبه کمیدلی شي، دا د قیامت علامات دي. خو خیر دا به وچ شي او حدیث کې راځي چې په دې کې به یو غر د سونې راوځي، بعض روایاتو کې راځي چې د سونې خزانې به پکې راوځي، چې د سونې خزانې پکې راوځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دنیا د دریو ګوټونو نه به یعنی دریو زیرونو نه به درې لښکر راشي، هغې به وایي چې دا خزانه مونږ حاصله کړو، یو به وایي زه حاصله کړم، بل وایي زه حاصله کړم، بل وایي زه حاصله کړم. وی دا درې واړه لښکر به راشي، دوی به یو بل سره وجنګېږي او داسې جنګ به وکړي، داسې جنګ چې په سلو کې به 99 خلک مړه کېږي. په دې کې په سلو کې به 99 خلک په دې کې حدیث کې راځي چې 99 خلک به یعنی 99% خلک به په دې کې مړه شي او وی خزانه به چاته هم حاصله نشي، څوک به هم وانخلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل که تاسو دغه زمانه وکړه او دا خزانه وکړه وی د دې نه ذره برابر سوچت نه کوي، دې خزانه کې خیر نشته، دې خزانه کې خیر نشته، وی دې نه ګوره سوچت نه کوي. اخره کې به درته وي چې الله به د دې سيزون نه کم خلق ساتي په مونږ کې چې دې خزانه پسې به منډه نه وي، د دې فتنو د به هم پامن کوي. خو خیر امام مهدي صاحب چې د هغه نه یو دا هم دا چې دغه خلق چې دا خلق به د خزانه باندې را مات شي. ما تاسو ته پرون یو خبره کړم، خبره مې دا کړې چې د امام مهدي صاحب پلاس باندې به بیعت کوي دا خلق، دا به علماء وي او هر یو عالم سره 313 خپل کسان چې د هغې په لاس باندې به بیعت کړی او دا کسان به د امام مهدي صاحب فوج جوړېږي. دی چې مدینې منورې ته لاړ شي، د مدینې منورې هغه ټایم کې چې کم امیر وي کم مشر وي هغه به د امام مهدي صاحب خلاف اوچت شي. امام مهدي صاحب به مکې ته راشي، د مدینې امیر چې دی هغه مکې ته خط ولیکي چې دا کس درغلی دی او دی چې دی نو دی څوک دی قتل کا. نو د مکې مکرمې چې په هغه ټایم کې کم امیر دی هغه به څه چل وکړي، هغه به وایي چې ما وله امن ورکړه، خو چې کله امام مهدي صاحب په امن کې شي نو هغه به خپل کسان راوړي د امام مهدي صاحب یو دوه کسان به قتل کړي. یعنی په دې اراده باندې به راغلي وي هغه خلک چې د امام مهدي صاحب کار ختم کړي او قتل به کوم ځای کې کوي. د امام مهدي صاحب دوه کسان هغې به لګیایي طواف به کوي او د مقام ابراهیم ته چې راورسېدي به په دې ځای کې قتل کړي. چې قتل کړي امام مهدي صاحب ته پته ولګي طایف ته ولاړ شي، طائف کې به د جهاد आवाज اوچت کی، چې طائف کې د جهاد आवाज اوچت کی دا आवाज به دومره تیز لاړ شي چې بل د اسمان نه به الله هم आवाज وکي. په دې ټیم کې الله هم आवाज د اسمان نو کی چې کم کس کامیابی غواړي هغه د امام مهدي سے پلاس باندې بیعت وکي. د چا پلاس باندې؟ د امام مهدي سے پلاس باندې بیعت وکي. د مصر نه هم خلق راشي بیعت وکي. دا ورنګي حدیث کې راځي چې د خراسان دغه زمون د علاقې چې کمی د دین به هم چې نو خلق لاړ شي او دغه پلاس باندې بیعت وکي، راوشي مکه مکرمه به فتح کی، مکه مکرمه به فتح کی. ماسوتن ټیم وي امام مهدي صاحب به د ماښام مونځ نه بعد غیب شي د خپل د خوج خلک به حیران شي څه شو امام مهدي چې ګوري لږ ساعت بعد به راوځي
لاس کې به توره د پیغمبر وي، جنډه به د پیغمبر وي، او چوغه به هم د پیغمبر وي. دا درې. او رابشي مقام ابراهیم سره به 2 رکعات نفل وکړي، 2 رکعات وکړي، بیا به دلته په منبر باندې وخیږي او اعلان به وکړي چې نن نه بعد به صرف د الله حکم نافذ کیږي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه به نافذ کیږي، چې څومره بدعات دي دا ټول ختم کړي. ګورئ چې یو کس په بدعت باندې ونه ګوره، یو کس ونه ګوره. او په دې ټیم کې به الله رب العزت ورته فتوحات ورکوي، خو بیا به یو 3 فوج راوځي شي. ګوره زه ته یو خبره کوم، امام مهدي صاحب ظهور چې کېږي د هغه عمر به څومره 30 نه 40 سال په درمیان کې وي، او دی به ټول د هغې نه بعد څومره عمر تېروي، 8-9 کاله به دی په دې دنیا کې تېروي. دا چې څومره واقعات درته زه کوم په دې 8-9 کالو کې به دا دومره جنګونه درته راځي. نو کسان به راپاسي، د ده خلاف به ودرېږي، د دې کسانو سره به جنگ شروع کړي. د ده په کسانو کې به یو لویه خوبي دا وي چې ټوله ورځ په جهاد کې او ټوله شپه وختې ته ژړا کوي. د ده په کسانو کې به دا لویه خوبي وي چې کوم کسان د سره ملګرتیا کوي هغې به ټوله ورځ جهاد کوي او ټوله شپه وختې ته ژړا کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه کله د امام مهدي صاحب خبره کوله، امام مهدي صاحب په ملتزم سره ولاړې جاړې به الله رب العزت ته، او زه په خپل سترګو ګورم چې امام مهدي صاحب ولاړ دی جړا کوي. یعنې مطلب دا دی چې زما د پیغمبر په دې پیشنګویۍ باندې دومره یقین دی چې ما ته په خپلو سترګو ښکاري چې امام مهدي صاحب کعبې سره ولاړ دی او ته ته جړا کوي او فریاد کوي، ته ته څه کوي؟ جړا او فریاد کوي. امام مهدي صاحب په دې ټیم کې لاړ شي، په دنیا کې فتوحات به حاصلوي، خو څه فوج به داسې راشي چې هغه به امام مهدي صاحب د هر طرف نه راګیر کړي، ډېر شی کسان به راګیر کړي. چې دا فوج راګیر کړي، په دې فوج کې به 3 ډلې جوړې شي. اوس ذهن کې کېږي د امام مهدي صاحب په فوج کې به 3 ډلې جوړې شي. یو ډله به هغه چې هغه به وتښتي، خو د هغې توبه به الله به بیا نه قبلوي، او په دې حالت کې به ورته مرګ راځي چې الله به ترې ناراض وي، تاسو ولې زما یو ولي هغه پرېښه. دویمه ډله به هغه چې هغې به شهیدان شي، او درېیمه ډله به هغه چې هغې به بچ شي او دوی به لاړ شي وبرسي دمشق ته، د دمشق جامع مسجد ته به ورسي. چې کله د دمشق جامع مسجد ته ورسي، دمشق نه به ګول چاپېره دغه صلیبي او دغه کافران دا ټول به راتوي، مسلمانان به وپکې وي، د امام مهدي صاحب مخالفت به کوي. ما تاسو ته اوله کې یو خبره وکړه چې هغه سره په ډله کې څوک شریک وي. دا یاد وساتئ، احادیثو کې راغلي دي کوم سړی چې دا وایي چې زه د امام مهدي صاحب د هغه صحیح وفادار وګرځم، وي دی یو کار کوي، یو دا چې دی د جمعې پر ورځ سوره کهف وایي، دویم دا چې دی روزانه سحر او ماښام د سوره کهف پهلني 15 آیات او آخري 15 آیات دی وایي، وی الله به دی د امام مهدي صاحب په مخلصینو کې شامل کړي. اسانه ده خبره کنه، د امام مهدي صاحب په څه کې به شامل کړي؟ مخلصینو کې به شامل کړي چې څوک سوره کهف وایي. نو ګوره هغه سره په لښکر کې دي او لاړ بې وفایي وکړه، لاړ وتښتېد، منافق وګرځېد، هغې لاړ وتښتېد. په دې ټیم کې امام مهدي صاحب او د ده ملګري به په دمشق جامع مسجد کې وي، ګول چاپېره به ترېنه محاصره شوي او دوی به لګیا وي، خدای ته به ژړا او فریاد به کوي، لګیا وي. خو په دې ټیم کې به د دمشق په جامع مسجد د هغې په مناره باندې به وګورئ چې څوک به را روان دي. عیسی علیه السلام د 2 فرشتې هغې باندې به داسې لاس ایښی وي، په دې جامع مسجد په دې مناره باندې به راکوز شي. روایاتو کې راځي وي دا به د سحر د لمونځ ټیم وي. په دې ټیم کې به امام مهدي صاحب عیسی علیه السلام ته وایي چې تاسو جمع ورکړئ، هغه ورته وایي چې نه ته جمع ورکړه. امام عیسی علیه السلام به دا یو خپل لوی شرف ګڼي چې زه د دې امت یو امتي پسې چې لمونځ وکړم، دا به یو لوی شرف ګڼي. بیا به دې نه بعد فتوحات حاصل شي. امام مهدي صاحب 9 کاله به تېروي، خو داسې عجیبه د دې نه بعد به داسې عجیبه وخت راشي،
چې په ټوله دنیا کې به خوشاله دجال به هم په دې ټیم کې هغه کیسه به هم درته بیا کوم دجال به هم مړ شي په ټوله دنیا کې به خوشحالیانې خورې شي ځکه صرف مؤمنان کامل مؤمنان به پاتې شي نور به ختم شي او څه به په هغه ټیم کې به څه راځي روایات کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ظلم به ختم شي بارانونه به د ضرورت مطابق دومره ښکلي بارانونه به کېږي چې د هغې به انسان به ګوري چې یاره دلته باران پکار و دا پټېلې زما الله به باران راولي وي داسې به او وی د ځمکې پیداوار به دومره بهترین او دومره زیات به چې څوک به یو بل ته محتاج نه وي او په هر یو کور کې به خوشحالي وي یو کور به هم داسې نه چې په هغې کې غم وي هر یو کور کې به خوشحالي وي او بله دا ده چې هر یو کس چې دی هغه به وایي زه د الله نه راضي یم دا غټه خبره هر یو کس به څه وایي وایي زه د الله رب العزت نه راضي یم او خلک به په یو ځای خپل مالونه راوباسي تقسیمول به یې غواړي څوک به اخیستو والی نه هر ځای کې به خوشحالي برکت به په هر ځای کې او خلک به چې دی د مالونو نه دغه رنګې د غلاګانو د دې څیزونو د دې خو به تصور هم ني وایي د یو بل که څوک لاره کې د سوني یو غر هم لړه کړي د سوني یو خزانه هم لړه کړي وایي خلک به په همداسې تېر شي چې موږ په دې باندې څه کوو زموږ دا نه یې په کار زموږ الله سره خپل تعلق دا به د امام مهدي صاحب په دور کې خو بیا به عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د دجال واقعه هغه به دې نه بحث کوي انشاءالله الله رب العزت